اسلام دفاع وکړه د اسلام نو بعد محمد ابن مسلمه ورته رضی الله عنه وای موږ عرب کله اسلحه د ځان نه لري کو چلو د اسلحه به سره کیږي ټیک ده شپې پلان کې ټایم کې تاسو راشي چې په پیسې درکم تاسو اسلحه ولا دی پوره پلان سره راغلي دی کله چې دروازه وټکول د کعب بن اشرف تر د خزه وې ډیره خيار خزه ده ورته مورزا ورته ولي ورته وې د دروازې د ټکار نه د قتل وې راځي ورته نه دا زما وراره د محمد ابن مسلمه ما ور سره ټیم مقرر کړو او که څوک زما په قتل پسې راځي زمو سرداري هم زو پټېګم نه مقابله ته ورسم دراغه دروازه چې ګلاو لدی سره ملاو شو دی عربو په اثر کې خوشبوئی لګوله قیمتي خوشبوئی بوا ورته به خوخه دینه چې اثر دی لګوي کم ورته لګوي کا دې چې بر اثر باندې وای کو د اختانونه کلک راوړیو د نور ملګری ور سره ولاړو په دغه ځکه ورنه سټ کټ کو د سره راوړو سحر کېږي د الله پیغمبر ته کې خو دو الله پیغمبر دغه ګستاخ کارم تمام کو الله پیغمبر د محمد ابن مسلمه لپاره دعا کوي سحر د یهود خبر شو چې دغه سکار شوی زموږ مشر وجل دی د الله پیغمبر ته وفد راغی جرګه راغله لږ شوی الله پیغمبر ورته فرمایل د مستحقی کې ولا بدبی کې او یقینا مسلمان چې کله مذهبي جذبات مجروح شي مسلمان هر څه برداشت کولای شي دا نشي برداشت او دا انګريزانو قانون منل دي د شغلین له مولا چې کله د مالټي په جیل کې د پنځه ملګری ولدي دغه ورسره یو زمونږ د سخاوت مې او زیربل ابراهیم الله ورسره وسوبات شوی یو انګریز براتلو په سپایو شغلین له مولا ته کنزل کول مې او زیربل سره پاسره ورته چې بیا رانش هغه ته مجرم سړی ته ما د څنګه چې بیا رانش ورته ته مې ویل چې بیا رانش بیا را لګه بدوړو د چبل ورس بیا راغی د میاو زرګل سم د شمن ډېر غټو تکړه مضبوطه مو پښتونو شغلین ری مولا ورته دی وجه شاګردانو کې به د سره ډېر مينم کول د چې بیا راغی او کنزله شروع کړ شغلین ری مولا تا میاو زرګل سه پاسې دو دای چوت کو دغه سیده پرشت را چولې او خو ایمانی گزاري بده وخت او کزو موسی فقزو علی موسی علیہ الصلوۃ والسلام چې سره دی وو بر سوق باندې هغه نه ساو وتلا نو مفسرین لیکي د ایمانی زوري بده وخت بده کې یو طاقت وی دغه چې د اوچت کو رازم کې د رګزار کو سپي بځه مردار شو به بده باندې د هغه ځی بدالت کې کیس چلیدل دا بیان دا چې ما په دې بلنګو چې موږ کوله چې زموږ مذهبي جذبات چې کله مجروح شي به موږ خپل ځان باندې کنټرول نشو ساتلی به مسلمان په دې کې هیڅ رشته نه پیژري هیڅ یې نه برداشت کوي په دې وخت خپل هدف ته ځان رسي او یو په هغه څه مقدمه وچلې دا وچلې مې وزیر کول سره بری کوي بل واقعي د زړه جذبات مجروح شي د نور کنټرول نشو ساتلی ورز مې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم د قتل حکم کړ بخاری شریف کې دویم روایت موجود ده په دغه وخت کې یو بل ډېر لوی ګستاخ دی ابو رافع نامه ده په دې سره مشهور دی رسول الله صلی الله علیه وسلم یو مجلس کې دنه ډېر تنگ راغله وې فرمایله یو مجلس کې ول پلان کې د پرمسو کافش د ګستاخ د الله د پیغمبر ګستاخی او بدبی کوله په دې مجلس کې عبد الله ابن عتیق رضی الله عنه باسلو ول الله رسول اجازه تو کې زوې کار تمام ملګری ورسره شو دی ولاړو خدا ابو رافع چې دا په یو قلا کې اوسېدو او دا قلا مکمل په دې چوکیدارانو د ماخام نه بس په بند شو تر سار بنو کولاوي به په دې کې دنه قلا دا کې دنه یو مړی جوړ کړی د پاس بسر باندې ته وسی دې تر رسیدل ګرانو ما خمه ده عبد الله ابن عتیق ملګرو ته وایي تاسو انتظار وکړئ زور زم حالات ګورم حالات سارم تاسو ته خبر راوړم اتفاقاً د دې قلا ولانه یو خرج شوی دی دیو قلا دروازه کوله کړي د بهر ګرځي خر په تلاش کې دلته چې راورسېدو د پوهه شو عبد الله بن عتیق دغه صادر بزان راواچول کې انسان چې د لیو د سماعت لپاره کې دی مخکې طریقه بوا نو چې کله خر پیدا شو هغه چوکیدار په دا واس کې دی او چا ګمان یو کو پلان کیا زرنه نو زور نه دروازه بندوم دم صدر د ځان لتاو ګورنه وته په دې کې په دې کلا کې په اخري دروازې سره دی یو ګوجل جوړ کړی و چې باندې کې به سونو خره ودرول د لاړو
وسیله په دې تیاره کې هغه یو ګوټ ته ننوتو ځان یې پټ کړو او چې کله د شپې پورې دروازې بندې شوې چابیانې دلته وغورځول چابیانې دلته میخ ته واچولی شي د شپې مینځ حصه شوله عبدالله ابن عتیق راپاڅېد او کنجان یې راواغېستلې دی وایي د بهر نه مې د تاله کولا وکړه قلا ته چې به دننه شوم د دننه نه مې د تاله وواله ویل اخرني ځای ته مې ځان راورسو په دې ځای کې ویل دا ګستاخ چې کوم دی د ده کور ته یو پړوۍ ختلې ده ویل زه په دا پړوۍ باندې بره ورغلم د ده سره د عربو زنانه پرتې دي د هغه سردارانو طریقه به دا وه قصه ګو ښځې زنانه دا به یې راوستې وي دي ورته کیسې بیانولې چې کله به هغه وده شو دي ووتې ووته ما دلته ځان راورسو دا زنانه په دې وخت کې پاسې د لاړې ورته تیاره ده پته نه لګېږي ده سره خپله ښځه او بچي پراته دي دا پته نه لګېږي چې دی کوم ځای کې دی نو زه په دې یاره کې هم هسې نه چې په ښځې بچو باندې ګزار ونه کړم دا سړی معلوم کړم نو ما اواز وکړو پلانکیا بل ده جواب راکړو بل چې څنګه جواب راکړو ما په دا تورو ګزار وکړو خو پته راته ولګېده چې سړی مړ نه دی بل زه دا یو سایډ ته شوم بل بیا مې اواز وکړو پلانکیا څه وشو بل ځان مې ورته مددګار او غمخوار جوړ شو بل ما ته هلاک شي تا ته پته نشته دی چې په توره وویله بل خبرې زیاتې کړې بل چې دا خبرې زیاتې کړې زه بسې راورسېدم بل لا توره مې ورته په دا سینه کې ورتلله دا مې ورنه پورې را پورې وویستله بل په خپل لاس مې ورته دلته کار تمام کو بل دې ځای نه روان شو بل په دا پړوۍ اندر پای چې راکوزېدم راوورځېدم بل خپله پنډۍ مې ماته شوله بل خپله پګړۍ مې کولاو کړه د خپله پنډۍ ور وړاندې وتړل د قلا اخرني سر دروازې ته راغلم دلته کېناستم زړه کې مې عهد دا و تر هغه وخته پورې به د دې ځای نه نظم تر څو چې مې د ده مردارېدو خبر نه یې اورېدلی بل سبا شو سحر یو اعلان کوونکی اعلان کوي پلان چې اعلان واورئ نن یو دغسې واقع شوی د بیګا پلان کې ابو رافع چا وجلی دی په توره باندې وهلی دی دوی کله چې مې واورېدل وایي دا خپه مې په خپله پګړۍ باندې تړلې ده توره په خپل ځای باندې په تور د همسا لګو ملګرو ته مې ځان راورسو ما هغوی ته وایي چې راځئ کار وشو بل هغوی مې د ځان سره کړه د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خوا ته سحر راورسېدم هغه ته مې ټوله واقع بیان کړه الله پیغمبر ډېر خوشحاله شو وایي زما په د خپه باندې لاس مبارک راخ کو دمه کړله دعا یې راته وکړله هغه عبدالله ابن عتیق فرمایي وایي زما هغه ماته پنډۍ الله داسې روغه کړله چې کله ژوند کې ماته نه ده محسوس شوې چې دا پنډۍ زما ماته شوې الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د قتل حکم یې وکړ د مدینه منوره کې یو بوډا و 120 سال عمر دی 120 سال د ګستاخ دی د الله پیغمبر یو صحابي د الله د پیغمبر په حکم ورغی د خپل کور کې پروت دی 120 ساله بوډا حالانکه د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم میدان جنگ چې بمتلو مجاهدینو ته به وي د بوډاګان موج نه تر څو چې وي د تاسو سره جنگ نه کوي زنانه موج نه تر څو د تاسو سره وي جنگ نه کوي که په میدان جنگ کې راغلي د ما سره جنگ کوي خو به حکم دی ډز دی وباسه لیکن بغیر د جنگ نه تاسو زنانه میدان جنگ کې موج نه ماشومان هم موج دی بوډاګان هم موج دی لیکن کله چې د ناموس رسالت خبر راغلی ده الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه صحابي دغه په حکم کور ته وراوړي د شپې دا بوډا په خپل کټ کې بستر کې پروت دی هم په هغه ځای باندې قتل کړی دی مردار کړی دی روایتو کې ملاویږي تر دې پورې حافظ ابن کثیر البدایه کې لیکلي دي سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه راوي دی د فرمایي د مکه مکرمه فتح شولا الله پیغمبر په دې ورځ باندې د عمومي معافی اعلان وکړو ابو سفیان رضی الله تعالی عنہ هم د خلکو ته معافی وشولا چې دا په هر جنگ کې د کفر کمانډرو لوی خلک شهیدان کړي لیکن نن هغه ته معافی وشولا نن د عمومي معافی اعلان شوی دی چا د خپل کور دروازه بزان پسې بند کړل هغه په امن دي څوک خانه کعبه ته لاړو هغه په امن دي څوک چې د ابو سفیان کور ته لاړو هغه په امن دی عمومي معافی اعلان کړي لیکن صادق ابن ابي وقاص رضی الله عنه فرمایي الله پیغمبر د څو کسانو نمونه واغستله په دې کې شپږ سړي او دوه پکې زنانه د ګستاخانو دیو د الله د پیغمبر ګستاخي کړي وا چا چې قتلونه کړي او معافي ورته ملاو شولا چا چې ډاکې کړي وي معافي ورته ملاو شولا چا چې ټول ژوند او زندگی د په دشمنو د اسلام کې ترچه او معافي ورته ملاو شولا لیکن نن هغه خلک چا چې د الله د پیغمبر ګستاخي او بے ادبي کړي دا الله پیغمبر د ناموس الله د پیغمبر د دربار نه دا وی د قتل حکم ملاويږي دا وی د وفای اعلان نه کیږي او د الله پیغمبر او فرمایل د وو کسانو اتو کسانو نمونه واغستل به د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم او فرمایل د الله پیغمبر او فرمایل دیو چې چرته بیا منتل فقتلو دیو چې چرته بیا منتل دیو قتل کوي د الله پیغمبر دا وی د قتل حکم چرته چې بیا موږ قتل کوي یو
یو صحابي راغی پر الله رسوله عبد الله ابن خطل چې تاسو دا وی د قتل حکم کړی دی زور پسې متور سره دا الاړو خانه کعبه خلاف ونه هغه کی ځان را بنکو الله پیغمبر ورته فرمایي قتل کلته ورشا ګستاخ تر خانه کعبه خلاف هم پنه نشي ورکول تاسو ګر ټول نه څو ګورئ ګستاخ د خپل کور کې معافي نه ده شوی د کور په دروازې په درشل قتل شوی دی بازار کې دغه قتل حکم شوی دی په کوڅه کې دغه قتل حکم شوی دی په یو زیاده حتی چې خانه کعبه او د خانه کعبه په خلاف کې دغه قتل حکم شوی دی وینه به شوی یو صحابي فرمایي په ابو داود شریف کې دغه حدیث موجود دی راغی الله پیغمبر مقدمه الله د پیغمبر دربار ته راغلی و یو وینځه چا وځل او ډېر به دردای سره وځل الله پیغمبر ته اوس کې دا چا وځل یو نابینا ډون صحابي راواسو الله پیغمبر ما وځل او پلان کې راځي ولی وځل الله پیغمبر تاسو ګستاخ زمانه دې د ګېړې نه زما وینځه وا زمانه دې ګېړې نه د ګېړې نه دوه د ملغلرو بشن خسته سپین بچیو از سوچ وکړي دا بچو جدایي دا وی د سر نه د مور سایه لري کېدل دا څومره ګران شی وي لیکن د مؤمن د پاره د ټولو نه د پاس د الله د پیغمبر محبت وي هر شی قربانول شي برداشت کول شي لیکن د الله د پیغمبر محبت کله نشي قربانول نه شي خوته الله پیغمبر بیګی د تاسو مستاخی وکړل شپې تیرې کی بیا مخبل خنجر را واغستو په دا ګډه کې میو وهله الله پیغمبر په هغه ځمو لکار تمام کو الله پیغمبر فرمایل اشهد ان دمها هدر تاسو گواهی د دې وینا هدر در دې هیڅ جرم پدې نشته یو بل صحابي د اطرافو کې اوسېږي عمر ابن عدي رضی الله عنه یو خزدا الله د پیغمبر ګستاخی کې اشعار او حج وکړي الله د پیغمبر دا صحابي ورزي د مرداري او ورتګي څنګه د شپې په تیاره کې د کور تر راځي د شپې تیاره کې هغه صحابي وایي چې کله ورغلم بل حدیث ما شومان بچی پراتو پر بستر کې ویلیو باشم په د سینه باندې دی لګیاو د دې تیر او د بې خوړه بل ورغلم الله مې بدلا سونه وجودا مې کورنا او بیا مې د خپل خنجر راواغستو دا مې په د سینه کې وهله او الله خنجر مې خته راخ کو په زمين مې دوه ځکه مردار مې کړل دا الله د پیغمبر دربار ته سهار ترازی الله پیغمبر ته چا اطلاع ورکړی و تبوس کې د پلان کې زنانه بیګا چا وجلی دا د مدینه منورې په اطرافو کې پلان کې علاقه کې هغه صحابي وې زپاسې الله پیغمبر دا ما وجلی دا او پلان کې دا ولي وجل الله پیغمبر تاسو ګستاخی کې ولا پورا علاقه والا ور باندې گواهو الله پیغمبر زبېګا ورغلم په دې طریقې سره مې مردار کړل الله پیغمبر او فرمایل یو عجیب جمله ارشاد فرمایل من احببتم ان تنظروا الى رجل نصر الله ورسوله بالغيب فانظروا الى عمر ابن عدي او خلکو تاسو کا غزوان قتل غواړي چې صرف د ګفتار غازی نه دی غره کردار هم غازی دی صرف د پيو مجرون نه دی غره ویني ورکون کې مجرون دی چې د الله د پیغمبر ګستاخ انجام تر رسول دی فانظروا الى عمر ابن عدي بیا تاسو د غزوان د مخ ته وګورئ جنتی غازی دی محترمو روایت واقعات ډیر زیات دي زغه تفصیل ته نو ورزم تر دې پوري چې سپوم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ناموس باندې غیرت کړل نو سړی لګیاله بک بک هغه سپي بس رسي وسلو لاړو په دې باندې مردار وخړ رسول الله صلی الله علیه وسلم یا بل پیغمبر بیا د بیکول بے عزتی کول بے حرمتی کول دا زموږ د دین په سره د سړی واجب القتل لدر پر معافي نشته رعایت نشته مخکې ورځ اوس په دنیا کې د واجب دستور جوړ شوی دی یو څوک ځان مشهور وي هغه پاسي د الله د پیغمبر په ناموس باندې حمله وکړي افسوس دا دی مونږ هم دلته مزمت کو زموږ حکمرانان مزمت وکړي زموږ فوجي قیادت هم صرف مزمت وکړي مونږ مزمت وکړو کاش سلطان صلاح الدین ایوبی نشته دی چاغه جرنیل پر نه خو دو چې د الله د پیغمبر خلاف جبه خوځولې وا سلطان حکم وکړو یو لوی جنگ وشو ټول قتل ول هغه جرنیل ته خبره راورسېدل سلطان په خپل ور پاسې لتور راواغستل دا جرنیل سره خپل قلم کو به فرمایل سلطان تر هغه وخت نه تر سوچ د ګستاخی کړي وا تر اوسه پورې سلطان په بستر باندې آرام نه وکړي سلطان تر اوسه پورې خوراک نه وکړي کله چې د سر قلم کو به فرمایل سلطان به اوس په خپل بستر د آرام خوب وکړي
سلطان صلاح الدین ایوبی نشته لري حکمرانانو کې چواز ولګي هغه محمد ابن مسلمه نشته لري هغه کعب هغه عبد الله ابن عتیق نشته لري هغه عمر ابن عدی نشته لري کوم کوي به اختیار خلک کوم کوي اوس مونږ خو یو به وسه یقینا هغه د زمونږ رسای نشي کېده ته احتجاج تر حد پورې خبره وکړو لیکن کله چې مونږ ګورو مونږ مزمت کوو زمونږ حکمران مزمت کوي به اختیار خلک مزمت کوي با اختیار خلک مونږ دغه توایو نور څه نه شي کولای ژوند او زندگی را ختميږي د کفر وفادار ځان م جوړوي د الله د پیغمبر وفاداری هم پکار راشي د کفر وفاداری هم پکار نه راځي اسمر بادشاہانو د تاسو نه مخینه لاړه دلته ټول نن د خاورو د لاندې پراتري قسم د کیسه پکار را هغه بادشاہت ورن لاړو هغه وزارت ورن لاړو هغه مزید چرچی هغه عيش او عشرت ورن لاړو نن که قبر کې پکار راځي قسم د خپل عمل الله د پیغمبر محبت به پکار راځي بل به هیڅ پکار را نشي یو جرم مطالبه کو خپل حکومت نه نور که هیڅ نشي کولای چلو تاسو مجبور یې زمونږ غونته کی تاسو هم څه نشي کولای دا خو کولای شي مزمت مکوي مونږ ته تاسو سره مزمت هیڅ ضرورت نشته کل کر سفارتي بایکاټ وکړي راغی سره او وی ته وای تر سوچ هم دغه کسته وزیر ته سزا نه ورکړي کل کر سزا صرف معافي نه اسانه خبر دی وسړی با روزي با الله د پیغمبر پسې به کنزل کې هغه پسې به رد وي نور سره تاسو نه ختم شو د هم شروع کړل او به راځي معافي بغواړي معافي ورته مزمتونه مکوي سفارتي تعلقات ور سره ختم کړي دا وی د مستواتونو کل کر د بایکاټو اعلان وکړي دغه بستاسو د الله د پیغمبر سره محبت وي ورنه سبا تر قیامت پورز الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته ورزو په کوم سترګو ور سره حکمرانانو ملاويږي او مسلمان حکمرانانو په کوم سترګو بیا داوا کوي چې موږ هم د الله د پیغمبر امتیانو په کوم خله باندې بیا دا خبره کوي بیا تاسو په کوم سره باندې دا امید لري چې هغه زموږ پیغمبر او سفارش بم وکي په کوم سترګو بیا د الله پیغمبر ته ورځي اول ته په حوض کې وسر باندې د الله د پیغمبر نو وبغواړي نن وفاداری وکي بے وفایی مکوي ژوند او زندگی دوه ورځې د ختمېدونکې ده موږ خپل با اختیار خلک با اثر خلک زورور خلک طاقتور خلک دا ټول د مطالبه کوو کول کر په خبره کې ودرېږي لازم وایي ولا زموږ د پیغمبر د ناموس خبره ده موږ لوګي برداشت کولای شو موږ تند برداشت کولای شو موږ هر پابندۍ برداشت کولای شو موږ هر مشکل برداشت کولای شو لیکن الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په شان مستقیم شو برداشت کوو ان شاء الله مولا عمر رحمه الله ودریدو د یو مجاهد ولا کولو الله مجاهد غواړي کله افغانستان کانه غواړي زره افغانستان کانه دی ته نشمور کول یو جنگ وکړو دنیا سره نن مولا عمر نشته دلته نه تل دی لیکن هغه مولا عمر مجاهد رحمه الله زما ایمان دی د ټول عمر خوشاله تا د ټول عمر مزوتا د ټول عمر نعمتونو ته ورسېدون بنن رب هغه تسلی دا غي ور کړی وي نن دغه بچي نن دغه بیروکار فخر سرسرونه اوچت کړی دي او هغه دنیا ته ورخو دلم ټول دنیا ورپسې را لږی سونو کو خپل مرد دنیا نه لاړو تاسو به نه یو خط تاریخ د مولا عمر غونته کی تاریخ جوړ